من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. سورة الحديد 26 نمبر آیت. د 26 نمبر کې د مختلفو پیغمبرانو ذکر مخکې دا ذکر شوی چې د پیغمبرانو دراتلو څه مقصد دی، د هغوی څخه کتابونه راځي، ولې راځي، هغوی سره میزان موجود دی، د هغې حکمتونه چې دا ټولو مقصد په دنیا کې د امن قایمولو، د انصاف قایمولو فضا دپاره راغلي دي. اوس د پیغمبرانو تفصیل دی چې دغه پیغمبرانو کې ځینې داسې دي چې هغه مستقل شریعتونه لري، مستقل کتابونه ورسره دي، ځینې داسې دي چې مستقل شریعت خو سره نشته لیکن بل شریعت ته دعوت ورکوي، او دغه شان مختلف پیغمبران په دنیا کې تیر شوي دي. د هغه پیغمبرانو مستقل مختصر تاریخ او سوانح ذکر کیږي. الله تعالی فرمایي ولقد ارسلنا یقینا موږ لېږلی نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام. پیغمبرانو کې د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام شان ډېر زیات بیل جدا شان دی. نوح علیه السلام ته ادم ثانی هم وایي، دویم ادم، ځکه انسانان په دویم ځل باندې د نوح علیه السلام نه خواره شو. کله ټول دنیا کې انسانانو خاتمه وشوه نو صرف د نوح علیه السلام اولاد دنیا کې سیوا شو. چې کوم تاریخونو لیکلي دي چې درې زامن دي، حام، سام، یافس نمونه دي. حام چې کوم دي عرب خلک د حام اولاد دي، عجم د سام اولاد دي، جو ماجود د یافس اولاد دي، او دغه دنیا کې انسانان خواره شوي دي. د ادم ثانی وي. ابراهیم علیه السلام په خپل د نوح علیه السلام په اولاد کې دننه دي، او ابراهیم علیه السلام شان دا د پیغمبرانو څومره سلسله چې دلې نو دغه ټول سلسله نوح ابراهیم علیه السلام ته منسوب دي په اولاد کې. الله تعالی فرمایي وجعلنا من مقرر کړی وګرځولې مو فی ذریتهما د دې دوه په اولاد کې النبوت پیغمبري ول کتاب او کتاب. څومره کتابونه پیغمبران چې راغلي د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلي. فمنهم بعض ردوینا محتدن هدایت مندون کیو. دغه نوح علیه السلام زمانہ کې او د ابراهیم علیه السلام زمانہ کې ځینې خلک داسې وو چې هدایت یې موندلی دی. وکثیر منهم فاسقون، ډېر پکې نافرمانه وو، اکثري خلک پکې نافرمانه وو. در مخکې قانون روان دی چې په دنیا کې اکثري خلک اکثریت د نافرمان او فاسقان وي، او کم خلک پکې پوهېدونکي او نیکان خلک. ثم قفینا، بیا موږ وروسته راولېږو على آثارهم ندی په نقش قدم باندې بیرو سورینا نور پیغمبران خپل. وقفینا من ورست راولېګو بعیسی ابن مریم، عیسی علیه السلام نسبت د مریم علیه السلام دمبه کې په اخر کې راولېګو. واتیناه الانجیل من وتورکړه او انجیل شریف. وجعلنا من غرزولې وفي قلوب الذين اتبعوه، وزرونو د حق کسانو کې تابعداري د عیسی علیه السلام یې کړې و، رأفتا نرمي، ورحمتا او رحمت. دې وزرونو کې نرمي و چې څوک په تکلیف کې ولیدو برداشت کولې مینه شمراسته به وسره کوله. دې وزرونو کې رحمت او چې کوم ځګن کې د پایدې ځګنې ملاوي نو خلکو ته به فائدہ رسوله. ورهبانیتا نبتدعوها، او من ګرځول دې وزرونو کې هغه رهبانیت چې دوی ایجاد کړي او هغه لرا ما كتبناها عليه من پرس کړي نو پدی باندې الا ابتغاء رضوان الله، بغیر در ټول درزاد الله تعالی. فما رعوا حنودی لحاظ ونکو حق رعایتها، حق رعایت دی. دې ذکر کې د نوح علیه السلام د عیسی علیه السلام د ملګرو صفات ذکر کی، او صفاتو کې خبره ده چې کوم کسان د عیسی علیه السلام منلي ده، الله تعالی د هغه وزنو کې نرمي، مینه، محبت او روحانیت پیدا کړي دي. او دغه روحانیت د څه وجه الله تعالی په لازم کړي نه خو دوی ایجاد کو باقي عمل شروع. ورسته په ځینې خلک د څه وجه د رحمانیت لحاظ یې ونه کو گمراهان شو، او ځینې خلکو یې لحاظ کړي دي. اوس دا روحانیت څه شي دي او دا څنګه د کم ځګین نشرو شو. دغه یو روایت د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی. د فرمایي چې د عیسی علیه السلام کوم ملګری او کوم د عیسی علیه السلام خاص شاګردانو. د عیسی علیه السلام د دنیا نه دتلو نو ورسته چې کړه د اسمان ته لاړو، هغه ملګری د دین خدمت شروع. لیکن په دغه زمانہ کې هم حکمرانان، امیران، نوابان ټول فاسقان، ظالمان، فاجران خلک.
او د عیسی علیه السلام تعلیماتو یې سخت مخالفت شروع. دی خلکو د عیسی علیه السلام د ملګرو کې یوې ډلې داسې وکړله چې په خپل زور او طاقت سره به دغه ظالمانو مخې نیول شروع کړو او خپل اسلامي نظام او اسلامي احکام قایمول او خورول ته کار ووایو. نو دا خلک دغه ظالمانو سره په سختو مقابلو کې مخامخ شو او د اکثري شهیدان شو. ځینې په ارو باندې ورېبلی شو، ځینې چې داسې شهیدان شو، ځینې ورته واچولی شو، وسوځولی شو. لنډه دا چې دا خلک اخر کې مغلوب شو، د دوی تحریک او انقلاب کامیاب نه شو، ظاهر باندې غالب نه شو. بیا دویم قسم خلک را پیدا شو، هغوی جنګونه نه کول، مقابلې نه کولې، لیکن په خپل کار باندې کلک شو او د عیسی علیه السلام پیغام یې خلکو ته رسول شروع کړو. دا خلک هم دغه ظالمانو سره مخامخ شو. اگر که دوی جنگونه مقابله نه کولې، بیا هم ظالمانو د ټولو وجل څوک پاتې نه شو. بیا درې مډل را پاسېده. دا درې مډل داسې وو چې دوی دعوت هم نه چلاوه، دوی جهادونه هم نه کول. دوی صرف په دې فکر کې وو چې د خپل دین په دې باندې موږ څنګه عمل کوو او د دې ظالمانو نه په کوم ځای کې پناه واخلو چې پر خپل دین باندې عمل وکړو او د انجیل شریف تعلیمات به څنګه محفوظ وساتل شي، څنګه د ظالمانو د پنجې نه لرې وساتل شي، اصله دین زموږ نه ير نشي. ځکه دغه وخت کې دوی په خپل انجیل شریف باندې عمل کولای نه شي. نو دوی د څه وکړه چې خپل کور کلی پرې خودل روان شو. ځنې لاړ غرونو کې بغارونو کې اوسېدل شروع او د کور د راحت او د آرام ژوند یې پرې خودو. هغه سيزونه چې خلک استعمالي دغه لړ صبر کو، بغارونو کې ژوند تیر کو. تر دې حد پورې چې ځنې کسان به ډېر داسې هم وو چې هغوی به ودونو نه انکار وکړو، ودونه نه کول په دې خاطر باندې چې د خلکو سره واسطې کټ شي د ظالمانو سره او د عیسی علیه السلام تعلیمات محفوظ ساتل شي. ځینې به داسې وکړه د کوچیانو غونډه کې یاد هغه خلک چې سفر کوي ساروي ساتي، دا هغوی شاند کې ژوند شروع کو شپنکیانو به شاند کې یو ځکین نه بل ځکین ته ځه، بل ځکین نه بل ځکین ته ځه او د سارور تجارت مختلف لارې شروع کړلې. دې لپاره د انجیل شریف تعلیمات محفوظ پاتې شي، باغې باندې عمل کول پاتې شي او دغه علاقې نه دوی ووتل او روان شو. دغه درېم قسم خلک چې کوم دی دې ته رهبانیان وایي. رهبانیت اصل کې یری ته وایي. راهب چې کوم دی د یریدونکي کس ته وایي. دا خلک د الله نه یریدل، د کفر نه یریدل چې د الله تعالی کفر باندې عمل وکړو د دین نه ضایع شو، الله تعالی بر اساس کوي یریدل. په دې وجه کور کلی علاقې پرې خو د غزګینو مهاجر شو، تلاوتن شو. ورسته بیا د دې درې وانه فرقو کې نبی علیہ السلام یو روایت داسې هم شته کوم چې مال قرآن د مختلفو کتابونو په حواله سره نقل کړی دی چې عیسی علیہ السلام ملګری چې کوم دي دا دوه اویا ډلې جوړ شو. دوه اویا ډلو کې درې ډلې جنتیان دي او باقي جهنميان دي. پر درې ډلو کې دغه و چې کوم اول سر کې شهیدان شو، کوم چې په دویم سر کې شهیدان شو، دریم هغه چې علاقې پرې خو د راهبان شو. لدينا معلومي کې دا چې راهبان د رهبانيت ایجاد د خیجاد او خیجاد بنیاد صحیح او اسلام د تحفظ په خاطر باندې او دغه محبت او جذبه الله تعالی د بزرونو کې اچولې و. لیکن روس چې دوی نه کوم ګیلو شکوه د هغه د چې د خپل رحمانیت لحاظ بیاونه او داغه نروس دوی د سوش ولا چې خلک کله عوامو ته پته ولګي د راهبان دي او دی بغارونه کې وسی کې دنیا سره کار نشته د بزرګان شمارل کېدل. نو خلک رامات شو او دې ته زنانه راتللی، نارینه براتل خپل هدیه او دغه شان د صدقې به راوړل دي ته به حواله کولی. دی په قلاره من دین لاره مکمله پرې خو د باغیان شو او پیسو ته عیاشي په حاشیه ته مخ شو، گمراه شو، بیلار شو. نو بدغه ځکه چې دوی نه شکوه وشول داخله چې کم دین قرآن چې کوم ګیله شکوه ذکر کړل هم دغه خلکو نه ذکر کړی چې کله د دوی خپل رهبانيت لحاظ ونه کو بیلار شو. او اصل کې د خلک صحیح خلک اوس رهبانيت څه شی دی او د دې ټول جایز دي ټول ناجایز دي، شرعي احکام یې څه دي. د رهبانيت درې قسمونه دي. یو قسم رهبانيت د سیده چې باغی کې سړی حرام حلال وګڼي او حلال پکې حرام وګڼي او بل انداز اختیار کړي، یعنی ډېر څه زونه چې الله تعالی جایز کړي ته حرام غني. لکه هغه راهبان واخله چې کوم نکاح کول ناجایز غني او د دین لپاره زوال او وبال غني. حالانکه دا هم حلال دي، هم ترغیب د دې چې نکاحونه تاسو وکړي. دا هم بزرحه سيزونه نور دي. نو چې کوم سيز حلال او تی حرام غني عقیده د حرام ساتي. نو دغه سيز چې کوم د شرعن حرام دي دغه رهبانيت په اسلام کې نشته، دا معنی دی. دویم قسم رهبانيت دا دی چې یو سيز اصلا حرام نه دی، جایز دی، خو دغه جایز سيز د ځینې مصلحتونو په بنیاد باندې تا پرې خلې. لکه مثال په تور باندې یو انسان غواړي چې د خپل ځان اصلاح وکړي، د غیبت نه واوړي، غیبت باندې خله راوختي ده، د غیبت نه اختر د پاره د سګار وکړي چې د خلکو محفلون ته نه داخلي ګاړي ګونی ته نه ورځي، د لپاره نه ورځي د غیبت موقع پکې رانه شي. نو اوس د ګاڼې ګونی ته وادل د جایز خو دا جایز کار دی. یو
یو مصلحت په بنیاد باندې د پری خودو یو بل څه د خوراک څه د دې لپاره د نه استعمال صحت لپاره پیدامن نه مضر دی نو دا کار شرعاً خکار دی ټیک کار دی او رهبانیت دا قسم جایز دی صحیح دی دریم قسم هغه د شریعت ترغیب ورکړه تاسو استعمالوي او سړی دغه مکمل پری دی او د سره ګدنه ول وجدا پرهیزګاری د تقوا دا دغه غلو په دین دغه سیس بیا کراهت او ګناه تر رسیږي د غلو ته مبالغه تر رسیږي هغه کار چې الله تعالی نه ویلي ته بازار باندې راړي د قصدن نو دا کار هم شرعاً کې شریعت کې ناجایز دی ټیک کار نه ګناه ده دې ځکه چې دغه رهبانیت چې کوم ذکر شوی دغه هم دغه دی چې الله تعالی وایي دغه درې صفاتونه بډې کې چې ور یو مینا او یو محب رحمت بل رهبانیت او دغه رهبانیت د څه نبتدعوها دوی ایجاد کړي خو ناجایز نه او حرام او د دین د اصلاح لپاره ایجاد کړي نو ټیک کار یې کړي نو ابتدعو کې د دار بدعت نه دی څوک تعبیر وکړي چې دا بدعت دی نو دې ځان نه بدعت شروع کړي او حرام ده څه نه ده لکه ځنې مفسرین دا لیکلي دي لیکن هغه د ګرامر په لحاظ باندې بیا سمون نه خوري نو هغه د بار دی په پټ عبارتونه راوستل دي هغه د مخ سیاق او سباق سره بیا سمون نه خوري هغه غلطیا نشته الله تعالی وی ہمارا اوه حق رعایتها نو دې لحاظ ونه کو د خپل رهبانیت پورا لحاظ دا و چې بدن کلک پاتې شي دین باندې کلک نشو دی عیاش دنیا پرش گمراهی ته مخشوا فآتینا الذين آمنوا منهم نو موږ ورکو هغه کسانو ته چې ایمان راوړل دوی اجرهم بدل دوی وکثیر منهم فاسقون ډېر پکې نافرمان شو دا د راهبانو دوه قسمونه شو چې راهبانو کې ځینې خلک بدل باندې کلک پاتې شوی دي او ځینې خلک کې بیلاری شوی دي نو معلومه کې چې رهبانیت باسر کې بنیادی بد شي نه خو خلکو غلط استعمال کې بچا بلار باندې لاړو چې لحاظ دغه کړي د ټیک جنتی خلک دي یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله اے هغه کسان دا ایمان راوړل ویریږي د الله تعالی ایمان نه مراد ایمان په انجیل شریف باندې لري چې کوم خلکو په انجیل باندې ایمان راوړل د الله نه ویریږي و امنو برسوله ایمان راوړل د الله په پیغمبر باندې چې نبی علی السلام دی یؤتیکم دربک الله تعالی تاسو ته کفلین من رحمته دو حصے د خپل رحمت نه د چوند اجر بدر کی هم بر انجیل فضیلت حاصل کی هم د قران فضیلت حاصل کی ويجعل لكم او بغیر تاسو د پاره نورن ورنا تمشون به تاسو بزی په هغه سره ويغفر لكم بخنه بو کی تاسو ته والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی لالا يعلم دې د پاره چې معلوم کی د الله چې کوم د الله په کې زائد دې معنی نشته نو معنی داش ولا چې دغه مضمون الله تعالی دې د پاره تاسو بیان کړی دی چې په قران باندې ایمان راوړی د چوند اجر به تمیلاو شي کرای نه وړ جهنم بمزیش د دې لپاره الله تعالی سره راوړی دی لالا يعلم دې لپاره چې پوي شي اهل کتاب خلق الله يقدرون على شيء من فضل الله چې دوی نه قادرېږي په هیڅ شي د فضل الله تعالی باندې د الله تعالی فضل دوی په اختیار کې نه لري بلکې د الله په اختیار کې دی چاله چې ورکوي او چاله چې اخلي د الله خو خدا وان الفضل بيد الله یقینا فضل د الله تعالی په لاس کې دی یؤتیه ورکوي ما یشاء چالم چې غواړي والله ذو الفضل العظیم الله خوند مهرباني لوی دی